بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل مجدوه ستاسو سارا بتمام عالم نراتلو مسلمانانو کا حج مبرور نصیب کی. اور اللہ جل مجدوه دنیا ہر حاجی کا دا حج اور عمری تمام احکام و مناسک اخبر فضل سر آسان کی. دا حج سفر باندې رواني دون وړاندې بده یو خبرو خیال ساتو. په ټولو کې اوله خبره هر وخت الله ته سوال، الله ته زاری او یا اللہ نے دعا کہ اللہ دا حج احکام رتا آسانم کا او دا حج مبرور ماتا نصیب کا. یہ بڑا سوال ہے. حج نه په ځوانۍ دی، نه په چالاکۍ دی، نه د دنیا په تعلیمونو دی، نه په هوښیارتوب دی. د حج دپاره د ټولو نه اول د الله فضل او د الله رحم چیرته دی. دویم نمبر کوشش به دا کوو چې دا الله کور ته د رسېدو نه وړاندې خپل ځانونه د ګناهونو نه پاکو ځایونو ته روان یو، نو چې په داسې حالت کې ورسو چې د ګناهونو نه صفا سوتره او گناہوں پا صابن پا صرف و کیمیکل نہ صفا کی گئی. گناہوں میں صفائی دا پارا توبہ کہ اللہ تارا بانی رحموں کو کرم دی ربانی کو دا حج داخلی توفیق دی راترا کو او خپل درته میرا غواړي نو زه هم اوس په صدق دل سره د تېر ژوند د تمامو ګناهونو نه توبه وباسم. زما توبه قبوله کړه. او دریم نمبر چې
چې د کومو مسلمانانو حقونه په موږ پورې راپورې دي، نو چې د الله حقوق ته د رسېدو نه وړاندې حقدارانو ته د هغوی حقوق وسپارو. یو نه، دوه نه، درې نه، سوونه زرګونه حاجیان د حج په سفر کې مري او مرحق دي. نو څه بدلېږي؟ نو چې د خپل کور د روانېدو نه وړاندې د خپلو حقدارانو د خپل حقونه ورکړي، او که د کومو حقونو د ادا کولو وسم نه کېږي، نو چې بیا د ځان سره ولیکو او هغه لیکلې وصیتنامه خپل بچي خپل کور کې پرېږدو چې دا د حقوق په ما پورې راپورې. د حج د احکامو د شروع کېدو نه وړاندې څه بعضې څیزونه دي، کېدای شي ډېر ملګري پکې داسې وي چې د هغوی اول ځل نو هغه ټکي د هغې نومونه او د هغې پېژندل موږ له پکار دي. نو د ټولو نه اول د مکې مکرمې په ښار کې چې کوم غټ جومات دی او د ټولې دنیا د مساجدو نه لوی جومات دی، نو د دې جومات نوم دی مسجد حرام. مسجد حرام قرآن کریم کې الله جل جلاله د دې نوم ذکر کړی دی، مسجد حرام. مسجد معنی جومات او حرام معنی محترم معزز جومات. دویم نمبر د دې جومات په منځ کې چې کوم میدان دی، خالي ځای دی، ګراوند دی، د دغه میدان نوم دی مطاف. دې ته څه وایي؟ مطاف. نوم یې مطاف دی او معنی یې څه ده؟ مطاف معنی د طواف د کولو ځای. نه خلک طواف دغه ځای کې کوي، ځکه دې میداني ته څه وایي؟ مطاف. دریم نمبر د دې مطاف په منځ کې چې کومه کوټه ده، نو د دې کوټې نوم دی کعبه. دې ته کعبه وایي. بل نوم یې بیت الله او بل نوم یې وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق دا د دې کعبې نوم دی. حج د مسجد حرام نه دی فرض، حج د مسجد اقصا نه دی فرض، حج د نبی علیه السلام د روضې نه دی فرض. حج چې الله پاک فرض کړی دی نو د کعبې د بیت الله شریف حج فرض کړی.
قرآن کی اللہ وی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے منگوتا ستا پرندگے کی بیا بیا پدی گناہگار استرگو دا بیت اللہ شریف اخائی اللہ دی رات اختار کی اللہ دی رات مخامخ کی دی بیت اللہ شریف سلور بوٹون دی سو بوٹون دی سلور بوٹون دی سلور بوٹونو تا دا عربی پا جبہ کی ہوئی ارکانی اربعہ ارکانی اربعہ ارکان مانا بوٹونا او اربعہ مانا سلور یعنی سلور بوٹونا بیا دا ہر بوٹ خلق بن نوم دی دا بیت اللہ شریف مخ مشرق تا دی مخی مشرق عرق تا دی دا مخامق دا بیت اللہ شریف مشرقی دیوار دی او دا شاتا دا مغربی دیوار دی او فی عرق دا جنوبی دیوار دی او دیگه سرخ دا شمالی دیوال او بیا دا سلور والا دیوالونا چی کم زیگه سرموسوی دی دا سلور وجود شو نو دا بیت اللہ شریف دا مشرقی دیوال او دا بیت اللہ شریف جنوبی دیوال فکم گرد سسری وشوی دی دی گرد نم دی رکن دا حجر اسود دی گرد نم دی رکن دا حجر اسود یعنی هاگا گرد چی فکم گرد حجر اسود لگی دی او دا بیت اللہ شریف دا جنوبی دیوار او دا مغربی دیوار کم دکی یوزی کی گی نو دا دغی بوٹ نم دی رکنی یمانی دی بوٹ تاوی رکنی یمانی او دا بیت اللہ شریف مشرقی دیوار او شمالی دیوال چه کمزه کی وشوی دی دی بوٹو نم دی رکنی عراقی بوٹ او بیت اللہ شریف شمالی دیوال او مغربی دیوال چه کمزه کی وشوی دی بوٹو نم دی رکنی شامی بوٹ رکن دا حجر اسود رکنی یمانی رکنی عراقی رکنی شامی بیت اللہ شریف دا بوٹو بلی کی کانی لگی دے ددری کانی نور دے حجر اسود دا حجر مانا کانی او دا اسود مانا تکتور حجر اسود مانا تکتور کانی
دغه کاڼي دا جنتي کاڼي دي دا د جنت نه الله را لېږلي او کوم وخت چې الله را لېږلي وو نو دا تک سپین او د دې سپینوالي د شعور کوي د سپینوالي نه هم زیات د بني آدمو د ګناهونو راښکلو سره دا تور حدیث کی راځي نزل الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم راغلی دی را نازل شوی دی حجر اسود د جنتنا نو دا تور کړی دی خطایا بني آدم دا آدم دا اولاد گناهونو دا کانی چې کوم وخت الله را لېږلی یو چې کوم وخت الله را لېږلی دا یو کانی دا یو کانی بیا مختلف حادثات راغلي دي هغه حادثاتو کې دا کانی مات شوی را مات شوی دی موجوده وخت کې دا یو کانی نه دی د دې وخت ټوکړي دي ټوکړي دي او په ټول کې چې کومه غټه ټوکړه ده هغه د کجوري د غټي دانی عمره ده د کجوري د غټي دانی عمره دا غوړ کې یو غټه تیګه راګي او بیا هغه تیګه توره ده هغه تیګه توره ده خو یو ټول تیګه د حجر اسود نه وایي په دې غټه توره تیګه کې بیا د حجر اسود دا ټوکري داسې چسپان شوي فټ شوي دي لکه د چپسو هغه واړه کاڼي چې په فرش کې لګېږي نو چې کوم وخت کې یو مسلمان ته الله موقع ورکړي او دې حجر اسود او مخامخ شي او نظر دی اولوی بیا خود به خود د احساس شي هغه ټولې ده ښکار شي او بیا د هغه غټې تورې تیږې نه ډېر چاپېره د سپینو زرو خور راتاو شوی دی نو اول د سپینو زرو جوړ کړل شوی هموار خور دی د هغې په منځ کې بیا توره هغه تیګه ده او بیا په هغه تیګه کې دا وړي ټوکري دي دغه وړي ټوکرو ته ویل کېږي حجر اسود د بیت الله شریف د دغه دیوال نه 100 میټر یا تقریبا 1 میټر دی اړه ده د بیت الله شریف دروازه ده نو د هغه بوټونه د بیت الله شریف د دروازې د دې دوسلې پورې چې کوم دیوال دی د بیت الله شریف د دغې ځای نوم دی ملتزم د دې ځای نوم دی ملتزم نو ملتزم د بیت الله شریف د دیوال دی خاصی ټوکړي ته وایي د بیت الله شریف شمالي دیوال
د رکن عراقي او د رکن شامي د دې دیوال نه بهر داسې ګول دائره کې د سینې عمره دیوال راتاو شوی مشرق اړخ ته دروازه لګېدلې ده وړه او مغرب اړخ ته پکې دروازه لګېدلې ده نو دغه دیوال او د بیت الله شریف د شمالي دیوال ترمنځ چې کومه حصه ده د دې حصې نوم دی حتیم دې ته حتیم پخوا خو ازادي وه موجوده وخت چې کومې پابندیانې دا پابندیانې نه وي صرف د ژمي په ټیم کې به حتیم بند کړه نور به شپه ورځ ولګوي نو دا حتیم نه ټول په کعبه کې داخل دی او نه ټول د کعبې نه خارج دی د بیت الله شریف د شمالي دیوال نه تقریبا شپږ نیم یا اووه لاسه شپږ نیم یا اووه لاسه چې کومه ځمکه ده فرض دی دا د بیت الله شریف حصه ده او د هغې نه اخوا ته چې کومه حصه ده حتیم کې داخله ده خو هغه د بیت الله شریف حصه نه ده نو که کله یو موقع داسې ملګري ته الله ورکړه او دې حتیم ته وردن شو نو دې په مزه کوشش کوي او د بیت الله شریف دې دیوال ته دې ځان رانږدې کوي دوه رکعاته څلور رکعاته مونځ موقع چې دغه ځای کې دې کوي دغه ځای کې دې چې مونځ وکړو دا داسې شوه لکه چې په کعبه کې وي بنده مونځ عائشہ صدیقہ د نبی علیه السلام په بیبیانو کې د ټولو بیبیانو نه محبوبه بیبي وه یو ورځ نبی علیه السلام ته سوال وکړو چې د بیت الله شریف چابي راته کوړو کړه چې زه په کعبه کې دننه مونځ وکړم نبی علیه السلام د لاسه ونیول او راوسته او حتیم ته را دننه کړه او د بیت الله شریف د دیوال سره خوا کې ودروله او ویل چې مونځ وکړه دا یې مونځ وکړلو بیا د الله پیغمبر فرمایي دا مونځ داسې دی چې دا په کعبه کې دننه کاوه د بیت الله شریف د عربی په ژبه کې د یو څیز نه غیر چاپیره چورلېدل راتاوېدل دې ته د عربی په ژبه کې طواف وایي څه ورته وایي طواف او د شریعت په رڼا کې د شریعت په ژبه کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې طواف څه ته وایي د الله د دغې کور نه د دې کعبې نه په یو مخصوصه طریقه راتاوېدل د دې نوم دی طواف طواف عبادت دی او په یو حدیث کې راځي چې طواف
دا منز دی منز الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا إلا بخير. دا بیت الله شریف لگیر چاپیرا طواف کول اللہ پیغمبر فرمائی دا منز دی فرق داری چی بمانزی کی خبری منوی او پا طواف کی خبری جائز دی جائز خوبی لیکن فلا تتکلموا الا بخیر طواف پا دوران کی تاسو خبری مکوئی مگر دا خیر خبری کوئی دا عبادت انہی کی خبری کوئی نیچے طواف منز دی او عبادت دی دا اللہ دا کورن علاوہ دا دی کوٹین علاوہ دا بیت اللہ شریفن علاوہ دا دنیا دا بل حصے طواف ندی جائز حرام نے تردی کوئی چی دا نبی علیہ السلام دا روزی مبارکی نا طواف قول دا ہم حرام نے دا مسجد اقصانا یہ چابیر طواف قول حرامی طواف صرف و صرف لچاری دا بیت اللہ شریف قرآن کے اللہ وی وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال قرآن آیت دا بیت اللہ شریف دا طواف طریقہ سنہ اول نیت لکه څنګه موږ د بار باقاعده نیت کې چې طواف کې فرض طوافي واجب طوافي سنت طوافي نفل طوافي د طواف د شروعونو وړاندې وسګي نیت کنیت نو پر اسی تعبیدی را تعبیدی نبی د طواف اور دی ملګرو ته په جمعه کې مثال ورکو د دنیا د بادشاہان راځي لکه ملک وزیر اعظم یا بادشاہ چې راشي او طواف کوي نو سکون کی ورکی ورلا د صاحب حکومت نه هغه لګي طواف کوي او فوجیان دي نه راتاوي پولیس والا دي نه راتاوي نه هغه ملک صدر اغم تورا توشي اول سبب پولیس والا تاویگ رتاویگی لیکن دا اغا میلما تاویدو تا تواف ہوئی لکا غنیت کری اور دا پولیس والا سکوٹی والا ہو تا تواف نیت نہیں کرے جو تو شروع دانا دا سکوٹی دلارا تاویگ رتاویگی راوڑے سلسلے نہیں نیت دوی مادا چی طواف دا بیت اللہ شریفنا یوزل یا دوزلا یا دریزلا دیتا طواف نوی دا بیت اللہ شریفنا وزل را تعبیدن دیتا سوی باشی ملگری ناپولی سادهی اول تری نیو زل چی طواف ہوئی کمری تلاشی کوئی ما خود طواف ہوئی نامی دی یو شکر تسو طواف ہوئی یو شکر طواف ندی داو وارا شکر چی رایوسی شیونا ندی نیو طواف ہوئی او یو شکر داسی دی لکه یو رکات پشاند نو شکر داسی شو لکه رکاتا او د بیت الله شریف طواف شروع کیږي د کوم ځای نه او ختمیږي د کوم ځای باندې
او د بیت الله شریف د طواف و شکل دي هر یو شکل دا به شروع کېږي د کوم ځای ختمېږي به په کوم ځای د طواف به شروع کېږي د حجر اسود نه او پوره کېږي به په حجر اسود باندې دغه رنګه هر چکر شروع کېږي به د حجر اسود نه او مکمل کېږي به په حجر اسود باندې که ته ښه پوهېدلې چې زه حجر اسود ته لا نه یم رسېدلی دوه درې قدمه لا پاتې دي او دا شکل دې کټ کو پرېږدو خو نو طواف دې نیمګړی شو دا شکل دې نیمګړی شو که ته ښه پوهېدلې چې زه د دې حجر اسود نه درې قدمه مخکې لاړم او د هغه ځای نه دې طواف شروع کړ نو دا طواف دې نیمګړی شو په شروع کېدو کې به مخکې کېږي نه او د شکر او د طواف مکمل کولو کې به د رسېدو نه مخکې نه رسېدو او طواف چې کله ته شروع کېږي که نه نو د طواف د شروع کولو طریقه دا ده چې اول به نیت وکړي نیت څه نیت به وکړي اے الله ستا د رضا دپاره ستا د دې کور طواف کول تی راته آسان کا او تی زمانه قبول که دغه الفاظ دي ونه وي په زړه کې دې دا خبر راوستله په دې زړه کې دې دا ووي چې یا الله ستا د دې کور طواف کوم تی راته آسان کا او تی راته قبول کا نو صحیح ده که دا دې ونه وي چې یا الله تی راته آسان کا او تی راته دا دې ونه وي صرف په زړه کې دې دومره دا راوسته چې زه د الله نه دې کور طواف کوم بس دا نیت اول دویمه ده چې طواف نیت دې کله وي مسله اصوله دي تفصیلي نو د طواف د شروع کېدو نه وړاندې به اودس تازه کړي بې اودسه طواف نه کېږي او دریم نمبر چې نیت دې وکړو که نه نو بیا به د حجر اسود استعلام وکړي څه شي استعلام د حجر اسود طریقه دا ده چې کرش نو اول لاړې او دا د مقابل عیدا نو دا شوندو په هغه کاني باندې کېږي ښکل دی کې د دې ته ویل کېږي استیلا که د ښکلولو موقع نه وه ازدحام بیا به ول لاس وولي او لاس په ښکل کې دې ته وایي استیلا او کرش ډېرو د ښکلولو موقع نه وه د لاس د وړلو موقع نه وه یا به د لرې نه اشاره وکړي یا په یو لاس یا په دواړو لاسونو نو دې ته هم ویل کېږي استیلا په دغه دریو طریقو دي چې په کومه طریقه به عمل وکړو سنت ادا شو څه فرق پکې نشته نو حجر اسود ښکلول یا ول لاس لګول یا ورته اشاره کول د دې نوم څه دی طواف دغه استیلا د مکې مکرمې چې کوم ښار دی د مکې مکرمې چې کوم ښار دی
گیر چاپیره سلور والو طرفونو ته صحیحه د دې ښار هغه داسې ده چې د هغې نوم دی حرم. د هغې نوم څه دی؟ حرم. یو زمانه داسې وه، یو وخت داسې و چې د مکې ښار ورپوځي او ډېر چاپېره د حرم دا ځمکه ډاګه وه. اوس د پېښور د ښار په شان ده، د مکې مکرمې ښار خور اور شو. نو هغه حرم څلور واړو طرفونو ته د مکې په ښار کې دننه راغی. د مکې ښار ته چې راننوځي د دنیا رودونه دي، یو نه دوه نه درې نه، د دنیا رودونه دي. د مکې مکرمې ښار ته چې راننوځي او په کوم روډ هم راځي، نو یو ځای کې د هر روډ ښي اړخ ده او ډس اړخ ده بورډ لګېدلي، هغه بورډ باندې لیکل شوي حدود حرم. په اردو کې هم لیکل شوي، انګریزي کې هم شوي، عربي کې هم راغلي شوي حدود حرم. دا حرم په ټوله دنیا کې صرف د مکې په ښار کې دی او دویم نمبر د مدینې په ښار کې دی. د دې دوه ښارونو علاوه بل یو ځای کې حرم نشته. دا عزت الله دې دوه ښارونو ته ورکړی. ګناه خو اصل ګناه ده، لیکن بیا د حرم په حدودو کې ګناه هغه ډېره زیاته ده. 99% د حاجیانو بلډینګونه کمرې هغه د حرم په حدودو کې دا وتلي 3 سټار او 5 سټار او غړي وتلي او په یو هوټل باندې کروڑونه ریالونه او ډالر ولیدلي، لیکن قیمت عزت د دې هوټلو نه دی. قیمت او عزت هغه ځمکه ده چې په ځمکه باندې دا هوټل څه دي جوړ دی، لکه چې دا د حرم ځمکه ده. نو د دې د وجې نه اکثر حاجیان په خپلو هوټلو کې نعوذ بالله ډېر زیات د یو بل سره بې تکلفي او خنداګانې او غیبتونه او داسې بې تکلفیانې کوي چې د ده خیال وي چې د دنیا په یو عام هوټل کې دی او جنګ جګوي. نو چې په هوټل کې هم یې نو په دې سوچ په وخت کې دی چې زه د حرم په ځمکه کې یم او د حرم د ځمکې په باره کې الله قرآن کې وایي ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإلى حرم په ځمکه کې چا چې د ګناه او د ظلم اراده وکړله، ګناه یې کړې ورانه ده، نو دا دومره معززه ځمکه ده، الله وایي زه به درته دردناک عذاب ورکوم، دردناکه سزا به ورکوم. نو ډېر په اوداسه کې به وخت تېري چې د حرم د حدودو بې ادبي درته ونه شي. بیا د حرم د بودونو نه، د حرم د بودونو نه چې بهر شي څلور واړه طرفونو طرف ته
د دې ځمکې نوم دی زمین حل. څه نوم دی؟ زمین حل. زمین خاصم زمین ځمکه ده او د دې حصې د حل وایي. حل ورته ځکه وایي چې د دې بور نه رابهر شوې، بور دې کراس کړ، نو ډېرې خبرې د حرم په حدودو کې دننه در باندې حرامې وې، اوس هغه خبرې ورته واضح شوې، حلالې شوې، روا شوې، ځکه ورته زمیني حل وایي. د مکې مکرمې په ښار کې چې کوم مسلمان اوسېږي او د حرم په حدودو کې دننه اوسېږي، عارضي اوسېږي لکه موږ تاسو چې لاړ شو یا لس ورځې یا شل ورځې، او که پاخه اوسېږي دي چې کله حج نیت وکړي چې زه حج کوم، نو د مکې د ښار اوسېدونکي مسلمان چې کله د حج احرام تړي نو د حرم په حدودو کې به دننه تړي، د حرم د حدودو نه به بهر نه ځي. او د مکې د ښار اوسېدونکي سړی چې کله زړه وغواړي چې زه عمره کوم، نو د عمرې د احرام د تړلو لپاره به دی د حرم د حدودو نه بهر وځي، دې اړخ ته ځي که دې اړخ ته ځي که هغه اړخ ته ځي او که دې اړخ ته ځي خو د حرم د حدودو نه بهر ځینې بیا به د عمرې احرام تړي او بیا به راځي عمره به کوي. د مکې مکرمې د ښار د حرم د حدود نه بهر یو لوی جومات دی، تاسو به لاړ شئ. د دې جومات نوم دی مسجد عائشه. مسجد عائشه. دا مسجد عائشه الله دې تاسو ټول په خیر سره ورسئ، چې هلته ورځئ که نه نو چې ورسېدلی نه نو دې اړخ طرف ته بورډ لګېدلی چې د حرم حد ختم شو.